میاشت ربیع الاول ختلې ده، دا ډېره مبارکه میاشت ده، ځکه دې میاشت کې ډېر غټ غټ کارونه او د برکت کارونه شوي دي. د ټولو نه لوی برکت چې دې میاشت کې الله دنیا ته رالیږلی دی هغه د دواړو جهانو مبارک سردار دی. د هغې ولادت مبارک په دې میاشت کې شوی دی او بیا د هغې هجرت هم په دې میاشت کې شروع شوی دی، بلکې دې میاشت کې مدینې شریفې ته رسېدلی دی او وفات هم په دې میاشت کې شوی دی. نو دا ډېره برکتي او نور هم غټ غټ کارونه په دې میاشت کې شوي دي. نو د دې میاشتې تعلق چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سیرت سره دی. نو ما په مختلفو جمعو کې د هغې د سیرت بیانونه کړي دي، خو د میاشتې په مناسبت په بعضې غټ غټ خبرې درته وکړم. زما وروڼو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کم نسب کې الله پیدا کړی دی د دې نه بهتر نسب بل نشته دی، لوی قیمتي نسب دی. نبی علیہ السلام فرمائی وی الله د ابراہیم علیہ السلام په اولاد کې بنو کنانه غوره کړل، منتخب یې کړل. په بنو کنانو کې بیا قریش منتخب کړل، په قریشو کې بنو هاشم منتخب کړل، قریش خو ډېر لوی قوم دی، او په بنو هاشمو کې بیا زه منتخب کړم. حدیث پاک کې راځي وی زما نسب په ټولو نسبونو کې اعلی نسب دی، زما په شانتې ښکلی نسب دا چرته نه دی تیر شوی. د آدم علیہ السلام نه زما پورې دا نسب په ټولو نسبونو کې بهترین دی. او یو حدیث پاک کې داسې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې زما په نسب کې زما پلار مور د پلار پلار د پلار مور د مور پلار د مور مور زه ورپسې برتر د آدم علیہ السلام پورې زما په نسب کې څوک زناکار سړی یا زناکاره ښځه نه راتېره شوې. خدای پاک اسم پیغمبران محفوظ ساتلی دی، د پیغمبر بیبیان خدای پاک د بدعملۍ نه ساتلی دی. د بعضې پیغمبر بیبیانې د پیغمبرانو دشمنان هم تیرې شوي دي، لکه د لوط علیه السلام ښځه، لیکن د بدعملۍ نه خدای ساتلی دی. نو د نبی علیہ السلام نسب بهترین نسب دی. زه به هغه لرې نسب پرېږدم او نږدې له به راشم. نږدې نسب د حضور پاک بنو هاشم دی، دا په قریشو کې یو قبیله ده بنو هاشم. بنو امیه دا بله قبیله ده، داسې نورې قبیلې هم شته. بنو هاشم د هاشم اولاد. هاشم څوک دی؟ د نبی علیہ السلام د نیکه پلارو، د هغې د والد صاحب محترم نوم عبدالله، د عبدالله د پلار نوم عبدالمطلب او د هغه د پلار نوم هاشم. هاشم اصل کې د خپل نوم عمر و عمر. دا هاشم ورته ولې وی؟ دی ډېر زیات سخي او ډېر قابل او بهادر انسان. نو یو ځل په عربو کې قات راغی، خوراک کم شو، نو د سری دوت عربی کې وی د ماتې ډوډۍ کاسې ډکې ډکې جوړې کړې. دا وړې کاسې نه غټې غټې پینې به یې ورته وي. اوس خو زمونږ په وطن کې داسې کاسې چې له دوه کسه پکې ډوډۍ خوړی شي یا درې کسه به پکې ډوډۍ خوري. ابه غټې غټې پینې وې او کاسې به وې، په هغې به لس لس کسان، شل شل کسان، بلکې داسې کاسې به وې چې سلو سلو کسو به هم پې ډوډۍ خوړی شي. د حضرت سلیمان علیہ السلام په واقع کې الله فرمایي که نه چې پیریانو به هغه له کار کو، نو هغه له بې څیزونه جوړول. نو هغې کې راځي یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. د سلیمان علیہ السلام د پاره به پیریانو څه جوړول؟ یعملون له ما یشاء، چې د ده به څه خواخوا کار به یې پې کاو. من محاریب غټ غټ بلډینګونه به پې جوړول، قلاګانې، و تماثیل او ډانچې به پې جوړول. هغه زمانه کې دا تصویرونه جوړول جایز و،
تماثیل لکه اوسم بعض خلق په کورونو کې دا ډانچې مانچې ساتي د ډول لپاره اوس حرام دي، ګناه ده. هغه زمانه کې جایز او وجفان کالجواب او داسې کاسې به ولا جوړولې لکه د حوض عمره، د حوضونو عمره غټې غټې کاسې چې په یو وخت په سلګونو خلک کینی او ډوډۍ خوري. او کته دا دومره کاسه چې د ډوډۍ نه ډکې نو دا به د دې خوراک به پسې کې پخېږي. نو ورپسې الله فرمایي وجفان کالجواب وقدور الراسيات، غټ غټ دیګونه بو چې د زینه بچا خوځول نشو. راسیات پزې پراته بعضې دیګي د زینه خلک خوځي نو اړوړي کې وی وینځي، او بعضې دیګ دی چې د زینه د خوځېدو نه، لکه د ګاڼې کړی شو مثلا، دا چې د خوروا ډک کې او ډوډۍ پکې واچې څومره کسان به پې مړېږي. یا اتره شوه چې دا ګوړه پکې راړی. یا زمونږ په دې وطن کې چې دا روجې پخې شي نو د بټیارانو سره یو غټ تالي، نو په هغې کې هغه پینه ورته وایي، نو په هغې کې هغه د دیګ هغه غوښې وروجې راوغورځوي نو بیا ترې غوری ډکوي. نو داسې غټې غټې کاسې به وي خلکو کره، سخیان خلک وو. زمونږ د وطن په شان شومپړه خلک نو. اوس خو چې میلمه څوک وویني نو زر غوندې نرې ټوخي وکړي او مخ پټ کړي او په دروازه وردننه شي. او چې میلمه ورته وروړوي ماشوم ته وایي ورشه ورته وایه چې کور نشته دی. نو ماشوم وایي بابا مې وایي چې هغه کور نشته دی. یا خو اعلانه شي. اگر چې نن سبا د موبایل نه څوک پټېدی هم نه شي، داسې سرغوړلې شی راوتی دی. نو هغه سخیان خلکو. نو هاشم ډېر زیات سخي و. نو چې قات راغې په عربو کې نو د غټې پینې جوړې کړې اوښانې یې لال کړل او د هغې غوښې پخې کړې او په هغه غټو کاسو کې واچولو ډوډۍ پکې چوري کړه او خلکو ته یې ویې راشئ دا ډوډۍ خورئ. نو هاشم هغه چاته وایي چې څوک ډوډۍ چوري کوي. دا زمونږ چوري نه ګورئ، دا خلکو چې پې د خور او لور د حق نه ځان خلاص کړی دی او ګوړه پکې واچوي او ډوډۍ چوري چوري کړي او ایزه بس دا د خور لور حق دی. ځمکه کې ولاق نه ورکوي او نه په کور کې ورکوي او په چورۍ دا چوري نه، دې ته هم چوري ځکه وایي چې دا وړه شوې ده. نو ډوډۍ وړه وړه کړه. هاشم یو شی رکوټې کوونکي او ماتوونکي ته وایي. نو خپل نوم یې عمر، نو د هاشم په نوم باندې مشهور شو. نو خلق ته خوشحاله. سخي خلق، السخي قریب من الله و قریب من الناس. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی سخي وي وی دی خدای ته هم نږدې دی او خلکو ته هم نږدې دی. خلکو ته په دې نږدې دی چې څوک ته نفرت نه کوي، هر سړی ورته خوشحالي مجلس ته. ډوډۍ چوري کړه او په خلکو یې خوړه. دومره سخي سړی و، د ده د سخا اندازه واورئ چې په مزدلفه کې حاجیانو خدمت د دې په غاړه. نو په مزدلفه کې چې څومره حاجیانو په مزدلفه کې نو ده به دې ټولو له اوښانه لالولو ډوډۍ به یې ورکوله. او د شپې او عرفات ته چې به څوک لاړل نو په عرفات کې به یې ځان له دیګونه باندې کړي نو خلکو له به یې ډوډۍ ورکوله. او په مینا کې چې به حاجیان کله دیرو نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله. او د بار نه چې به څوک مسافر رالل نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله. داسې عجیبه سړی او ډېر خشته ښکلی انسانو او نوجوانو. تاسو اندازه د دې نه ولګوئ چې د هرقل د روم بادشاه هغه ته چې کله پته ولګېده چې مکه کې یو هلک دی او ډېر زیات هوښیار دی او ډېر قابل او ډېر سخي او بهادر انسان دی، نو هغه د پسې استازی راولېږه. وی ته خو ډېر قابل سړی، ستا پوی او قابلیت ما ته راورسېد. دې دومره قابل و چې په هغه زمانه کې به خلکو قافلې لوټ کولې، ځای په ځای به ډاکوانو او اجرتي قاتلان به او قافله به په امن نشوه رسېدی. چې قافله به تله نو دې ډاکوانو به په حمله وکړه، خو به پیاده سفر یې او غرونه به نو ټوله قافله به یې لوټ کړه، په لکونو سامان به یې د قافلې نه یوړه. نو د سفارتي نظام جوړ کړ. لومبي د سفارت نظام دا سفیران چې ورته وایي دا د هاشم جوړ کړ. کم عمره کې ګورئ، عمر یې دومره کم دی. زه درته وایم دی چې مړ دی غریب د 15 کالو په عمر کې مړ دی. اندازه ولګوئ چې دغه وخت به څونه عمر و، یا د 18 یا د 18 یا د 20 لږ بږ عمر به. نو سفارتي نظام یې جوړ کړ. یو دا
چې زمون نورو علاقو سره یو رابطه سفیران باقاعده مقرر کړل ستا به د روم د بادشاه سره رابطه که هغوی سره زمونږ څه جنجال جوړېږي نو ته به هغه جنجال ختمې ستا به د فارس د بادشاه سره رابطه او بل سفیر مقرر که ستا به د حبشې د بادشاه سره رابطه دا سفارتی نظام جوړ کو او بل کسان مقرر کړل خپل حدودات معین کړل او ټولو بادشاهانو سره وفدونه ولېږل او چا سره په خپله ملاقاتونه وکړل چې د هر چا د علاقې به خپل حدي که دغې حد کې قافله لوټ شو نو دغې علاقې خلک به ذمهواري د فلانکې علاقې پورې زمونږ د مکې د خلکو حد دی که دې علاقه کې قافله چا لوټ کړه نو مونږ به ذمهوارو د هغې نه اخوا فلانکې علاقې دا د مدینې سره شوه مثلا فلانکې د فلانکي ملک سره شوه هر یو قوم او هر یو کلی د خپل علاقه ساتي څوکۍ دی کوي او که قافله چا لوټ کړه نو ذمهوار به هغه خلک نو قافلې محفوظ شوې هر چا به د خپل علاقې حفاظت کو او جاسوسان به خورون او ډاکوانه مو یریدل چې که مونږ قافله لوټ کو نو چې کم ځای لوټ کړی دی نو د هغې ټولو خلکو دشمني به په سره لو نو دا خو نشو اخیستی نو دا د سفارت نظام او د قافلو د حفاظت نظام او دا سخاګانې او د هوښیارتوب چې د روم بادشاه ته ورسېد هرقل ته نو هغه د هغه ځای نه یو استازی وله راولېږه وی ستا بهادري ما ته راورسېدله ستا هوښیارتوب هم ما ته رسېدلی دی او ستا قابلیت هم ما ته ورسېد او ستا د سخان هم زه خبر شوم او ته د میلمنو د حاجانو خدمت هم ډېر کې او خلک دې ټول ښه نو زه تا ته دا پیشکش در کوم چې زما یو لور ده او ډېره زیاته خوبصورته د شهزادګۍ اقه لور درته په نکاح کوم دا پیغام زما قبول که داسې به څوک وکړي د روم بادشاه هغه زمانه کې داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاهي یا د چین بادشاهي سپر طاقت چې ورته ته وایې داسې یو طاقت و نو د سپر طاقت بادشاه ورته خپل د لور د نکاح پیغام رالیږي حضرت هاشم هغه پیغام رد کړ وی نه زه د عربو نه بار خزانه کوم ځکه عرب خو یو قوم او د عربو یو خپل ځان له خصوصیتو نو زما بچی به بیا عجم بشي عجمیان بشي نو زه به ښځه په عربو به کوم چې زما وروستو نسب هم د عربو اعلی نسب پاتې شي او خپل قوم کې به کوم چې زما وروستو لاندې خپل قومي بچی پاتې شي او د بار نسب زما په اولاد کې خلط نشي چې په لاره به ته نو په دې تندي کې به د نبی علیه السلام مبارک د پیغمبرۍ هغه چمک او دمک و تر دې حده پورې چې د پخوانو کتابونو چې کم هغه زمانه کې پوی خلک و عالمان او کاهنان نو هغوی به د ده تندي د نښې نه دا معلومونه چې دې سړي کې هغه نشانې او کمالات دي چې د آخر زمانې پیغمبر به خدای د ده په اولاد کې پیدا کوي دا نښې نښانې تر دې حده پورې چې سیرت ابن هشام هم لیکلی دی او نور علما هم لیکلی دي چې د بني اسرائیلو لویو لویو عالمانو له به دې په مخه ورغې نو هغوی به د ده تندې ښکول او لاسونه به یې ښکولول او بعضې کاهنانو نجومیانو به ورته سجده کوله وی دا ډېر مبارک انسان دی د ده تندي نه چمک ځي د نبوت چمک تی ځي نو هغه آخر زمانه پیغمبر به د اولاد کې پیدا کیږي نو بني اسرائیلو به سجدې ورته کولې او لاسونه تندي به یې وله ښکلول نو دې ګرځېده په دې سفرونو یو ځل د تجارت په سفر باندې ووت شام ته او داسې نظام یې جوړ که قرآن شریف کې الله صفت کوي داسې نظام یې جوړ که چې په اوړي کې به یمن ته په جمی کې به یمن ته یمن علاقه ګرمه وه او په اوړي کې به شام ته هغه علاقه یخه وه او بالکل ما خو تاسو ته وی چې امن و امان راغلی و د علاقې حدودات مقرر کړي او خلکو خپل خپل علاقه په خپل حفاظت کې اغشتې وه نو قرآن شریف کې الله د هغې صفت کوي لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف چې تاسو باندې خدای داسې پرځونه در کړې ده چې د اوړي سفر یې درته آسان کړی دی دا د نبی علیه السلام زمانه کې کافرانو ته دا د هاشم د برکت
او د جمی سفر هم در ته آسان کړی دی او د یاره هم دله ختمه کړې ده، امن یې در کړی دی او ډوډۍ هم در کړې ده. نو چې دومره احسان الله وکړو نو د دغې بیت الله د رب عبادت وکړئ، بندګي وکړئ، د یو رب شرک ورسره مه کوئ. نو دی یو سفر کې لاړ، د شام په سفر. نو چې په شام په سفر لاړ او واپس راته مدینه منوره په علاقه را تیر شو. نو د مدینې دی خو به قافلې وي، یو ځای به دمه کوله، څو ورځې بلکې میاشت به یو ځای کې تیروله. نو مدینې منورې بازار کې ګرځېده، نو په یو جینۍ نظر ولګېد. جینۍ ډېره زیاته خوبصورت او خشته وه، ښکلې وه. نو ده دې ورته ودرېد. نو هغه جینۍ په بازار کې سودا کوله. نو دې ورنږدې شو، غوږ یې وله کېښود، د هغه جینۍ خبرې واورېدې. نو چې خبرې واورېدې نو د انسان پته لګي د خبرو نه چې دا قمقل دی او که د هوښیار دی. نو دی خو په خپله هوښیار انسانو. نو د هغې جینۍ د خبرو نه اندازه واخیسته چې دا خو ډېره قابله ده او هوښیاره ده او په تجارت هم پوهېږي او دا جینۍ خو ډېره خوبصورته ده. نو فوراً خپلو ملګرو کې د قافلې وی د دې جینۍ نوم معلوم کې او کور معلوم کې او اندازه ولګوئ که دا جینۍ چاله په نکاح نه ورکړې نو دې سره زه نکاح کول غواړم. لته یې پرېوته. حالانکې په مکه کې په شلګونو خلکو دا پیغامات و چې د مونږ تاله لور په نکاح درکو. ځکه په نوجوانۍ کې چې دومره هوښیارتوب او عقل خدای چاله ورکړي نو خلک بیا او مالداره مي د دنیا اوخان او ګډه چیلې نو خلک هم داسې انسان له خپله لور ورکوي. او چې خشتمي نو ښکلې و، هوښیارو، قابلو، مالدارو او څه ورته ویلې کېږي سخي. نو د مکې خلکو پیغامات ورکول. خو د وې نه صبر وکړې، زه به وروسته واده کوم. هغه جینۍ خوښه شوه، د هغې نوم سلما او د پلار نوم یې عمر، سلما بنت عمر. او په مدینه کې یو مضبوط خاندان و بنو النجار ورته وایي. دا د هغې خاندان سره تعلق یې لري، د عربو یو قیمتي خاندان. نو ده چې پیغام ولېږه نو هغې چاله په نکاح نه ورکړې، نو هغې سره یې واده وکړو. او چې څنګه یې واده وکړ، د واده یو څو میاشتې تېرې شوې نو دا هاشم غریب هلته وفات شو، مړ شو. غریب د 15 کالو په عمر کې مړ شو. او یو بچی پیدا شوی و. د هغه بچی چې څنګه د هغه ښځې سلمانه بچی پیدا شو نو په سر کې سپین ویښته نو نوم نو خلق ورته شیبه نوم کېښود او دم وله شیبه نوم خوښ کړ. شیبه هغه چاته وایي چې ویښتې سپینې په سر کې سپین ویښتو پیدایشي، نو شیبه نوم یې وله کېښود. د خپل نوم سو عمر او ډوډۍ چوره کوله نو هاشم ډوډۍ چوره کوونکي ته وایي په هغه نوم مشهور شو په دې لقب. او دا چې کم بچی پیدا شو نو هغه یې شیبه نوم کېښود. چې شیبه نوم یې وله کېښود نو دې غریب مړ شو او په مدینه منوره کې دفن شو. نو قافله راله مکې ته. نو چې مکې ته څنګه قافله راله نو رده قوم ته الوي چې دغه ته هغه هاشم خو وفات شو. ولې؟ بس ناجوړه شو، هلته ښځه م وکړه او بچی هم پیدا شو او بیا ناجوړه شو مړ شو، هلته هم دفن که. نو د ده ورورو د هغه نوم متولب و، متولب. هغه لاړ ودرېږه وایي زه معلومات کوم چې دا خبر رښتیا ده او که دروغ ده. هسې نه دی قافلې والا چې ته وجلي نه په لاره. نو دی لاړ مدینې منورې ته دا متولب د دې هاشم دا ورور. نو چې هلته لاړ او هلته معلومات واخیستل نو خبره ټیک وه. خلکو ورته وایي چې بلکل بیمار شو او ستاسو د قافلې خلکو یې د تیمارداري وکړه، د بیمارۍ علاج او خدمت یې وله وکړو، خو بس تقدیر کې پوره وه نو مړ شو. او موږ دلته ښخ کړی دی، قبر یې ورته وښو. وی څوک دی؟ وی دغه ماشوم بچی دی. ښځه خو بس چې هغه مړ شو بس پردی شوه که عدت نه پس ښځه خو لاړه پردی شوه. او دقه یو ماشوم بچی دی او رده نوم شیبه دی. نو د عربو دستور به ده چې ښځې به خاوند مړ شو نو بل خاوند به یې کو او بچی به د ښځې نه کېده
بچی به د پلار د قوم کېده. نو دی مطلب دغه ماشوم بچی چې شیبه نومو هغه ځان سره په اوښ باندې کېناو او مکې مکرمې ته یې راوست. چې مکې ته رالل نو سفر والي و جامې یې ډېرې زیاتې خیرنې وې، د دم خیرنې وې د دې مطلب. او دا شیبه چې دا کم رواره د هاشم بچی د هغه هم جامې خیرنې وې، دوړې پیلوتې وې. نو دنه چا تپوس کوي دا ماشوم د سره څوک دی؟ نو دی پې شرمېده که زه وایم چې دا مې رواره دی، وایي به چې ښه داسې خیرن خچن او داسې ښه جامې، ستاسو خو ډېر لوی قوم دی داسې جامې. نو د خولې نه دا وختل، وایي دا زما مرۍ دی، مرۍ مې اغوښتې دی. عبدالمطلب، مطلب د ده نوم د هاشم درور. نو رواره یې دا کېده، وی دا زما غلام دی، عبد غلام ته وی، مرئی ته وی، دا ما مرئی دی. نو خلق وی عبدالمطلب، وی مطلب ځان سره د مدینې نه یو مرئی راوستی دی عبدالمطلب. نو نوم د شیبه ختم شو، نوم خو خپل شیبه دی خو په هغه نوم یې څوک نه پیژني. لکه د هاشم نوم عمر دی، خلق ورته هاشم وی، د ده نوم شیبه و، هغه نوم یې بس خلقو کې رک شو او په عبدالمطلب باندې مشهور شو. نو چې کور ته دننه که نو وی لمبه و پاکې که خشته که او خشته ښکلې جامې ورته واچولې او بار یې راوویسته. وی هلکه تا خو وی دا زما غلام دی، غلام څوک داسې ساتي؟ وی نه دا زما د مړ رور د هاشم بچی دی. ما هسې وی چې دا مې غلام دی. خو عربو کې به بیا په لقبونو خلک مشهورېدل، نو په عبدالمطلب باندې مشهور شو. نو د هاشم د بچي نوم عبدالمطلب شو، د نبی علیہ السلام چې کوم خپل نیکه دی. دا عبدالمطلب لویده 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 لویده، دلم خدای کمالات ورکړل. داسې کمالات دله خدای ورکړل چې د هاشم کم کار و به کاو، د حاجانو خدمت، د بار نه به چې مسافر مکې ته رالل د هغې خدمت او سخا به یې کول، دیم ډېر سخي او بلا سامان ورته خانداني پاتې و، اوښان او ګډې چیلې او د غټ تاجر مو پیسه هم ورسره ډېره وه. نو لګیا دی حقه د پلار سیسټم چلی، خو هغسې خو نه شي کولی، خو هغې ته ورنږدې دی. نو جناب اوس ده باندې خدای احسان کوي، چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړي، نو د هغه نه مخکې خدای بعضې نښې ښکاره کوي. دا د حضور پاک برکت دی. لکه رونو ذات یو مثال در کوم، نور چې راخیږي د هغې نه مخکې دا پلوشې خورې شي که نه شي؟ دا د سبا رڼا خو د ورځې د دې نور پلوشه ده. نور یوه نیمه ګنټه پس راخیږي او سبا یوه نیمه ګنټه مخکې ښکاره شي، یو ګنټه 20 منټه، یو ګنټه 25 منټه، یوه نیمه ګنټه یا 15 پاوه مخکې دلته کې یو لوی شغله ښکاره شي، فجر کاذب ورته وایي. دا د سبا مقدمه ده، د نور مقدمه ده چې ورپسې نور را روان. نو بیا په دې افق کې په دې فضا کې پلن داسې سپینوالی خور شي، فجر صادق سبا صادق چې ورته وایي، دام د نور مقدمه ده، د نور نه مخکې راځي. نو ورو ورو رڼا خورېږي، لا نور نشته او فضا ورو ورو رڼا کېږي، نو آخره کې نور راوخېږي. دارنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې لوی د هدایت نور او د هدایت عظیم رڼا چې دنیا ته الله را لېږله، نو د هغې نه مخکې خدای دا نښې نښانې موجودون، یوه نښه او بله نښه. اسمان کې به ستوري چاودل، پړقا پړوقي به ټوله شپه، یو ستوري نه به بکره جدا کېده او د بل نه به دا رڼاګانې به تلې د ستورو نه. دا یوه نښه وه. دویمه نښه دا وه چې خلکو کې لږه بهتري پیدا شوې وه، خلک راغونډ شوي یو ځل په مکه کې میټینګ وکړه، یاره وي دا زناګانې او بدعملۍ زیاتې شوي دي، د دې سد باب پکار دی. بعضې خلقو وي یاره ډاکې زیاتې شوي دي، دا ډاکې ختمول پکار دی. نو داسې قسمه حالات جوړېدل رو چې د هغې د نبي علیه السلام د راتلو ته د هغې اشارې وې. نجومیانو خبرونه ورکړل چې د آخر زمانې پیغمبر ان قریب دنیا ته راتلو والا دی. کاهنانو اطلاعات ورکړل او د پخوانو کتابونو چې کم عالمانو نو هغې اطلاعات ورکړل چې دا هغه زمانه ده چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړو والا دی. نو دا نښې خدای ښکاره کول. زما ورونو بیت الله چې کله جوړېده، تاسو ته ما د
د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په واقع کې ویلو. نو جرهم قبیله راغلی وه او اسماعیل علیه السلام په هغې کې واده کړی. نو د اسماعیل علیه السلام اولاد خور شو په هغه جرهم قبیله کې. نو دې جرهم قبیله او د هغې منځ کې اختلافات پیدا شو. نو دا د اسماعیل علیه السلام چې څومره اولاد و دی د مکې نه وشړل، جرهم قابضین شو او د اسماعیل علیه السلام اولاد یې وشړه. نو دې جرهم به ظلم کو، زیاتې به کو، ځکه بیت الله له خو به خلک د بار نه راتلل، د هغې عظمت خو د خلکو په اړه کې و. نو دوی به په خلکو څیزونه هم ګران خرڅول او زیاتی به هم ورسره کول. نو د بار عرب پې تنګ شو. نو هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد او د بار عرب یو ځای شو. نو په مکه باندې حمله وکړه چې دا جرهم ته وباسو. نو دې جرهم قبیلې د زمزم کوی بند که، وی چې دی خو په مونږ حمله کوي، خو دلته به دا اوبو ته بندې کو، دی به بیا سس کی. نو چې کم پکې په جرهم کې لوی کافر و عمر ابن حارث، نو هغه دا کوی مکمل بند که او د بیت الله کې چې کم خلکو نظرونه راوړي او صدقې یې راوړې وې، سره زر سپین زر او هغې کې هیرې او جواهرات، دا به خلکو راوړل د بیت الله ته. نو هغه ټول یې راواغېشتل او د زمزم په کوی کې یې واچول او زمزم یې بلکل اوار که بند یې که، داسې بند که چې نامونشان یې وله ختم که، د خاورې یې ډک که. دې مطلب و چې دا نور عربو د اسماعیل علیه السلام د انوسي اولاد راشي، نو دوی به دلته څه موده تېره کړي، زمزم خو ته مونږ بند که، نو اوبه خو دلته شته، نو بیا به ځي، نو مونږ به بیا راشو، دا خپل کوی به بیا کوله وکړو. لکه دې وطن نه چې هندوان تلل، نو که ستاسو خیر ډېر هندوانو خپل مالونه ځان سره وتښتول او چا دلته کې ښخ کړل او لاړل. دقه چل یې وکړه، زمزم یې بند کړ او لاړل. بهر کیف بني اسماعیل علیه السلام اولاد او نور عرب په مکه مکرمه کې اوسېدل او نور کویانې ځان له چته پیدا کړي، اوبه به د ډنډونو د بارانونو سکلې لکه په دې تیره او په دې علاقو کې چې کمي صفا اوبه ورته نه وې. نو دی عبدالمطلب نه الله دا کار اغشته. نو دی د شپې ودو، نو خوب یې ولید. نو په خوب کې ورته د الله را طرف نه حکم کېږي چې دا د زمزم کوی وکنوه. نو چې را پاسېد، خدایا دا زمزم کوی کم ځای دی، زه کم ځای وکنم. ورته خو پته وه چې دلته د زمزم یو کوی دی، تاریخي ورته معلوم و، ځای نه دی معلوم چې کم ځای دی. نو په سبا شپې بیا خوب ولید، وی د زمزم دا کوی وکنوه. چې را پاسېد بیا قوم سره سلا وکړه، وی ما ته خو بیا په خوب کې څوک وایي چې زمزم کوی وکنوه، او زمزم خو مشهوره چینه و، مشهور کوی دی نه خو ځای روکتې پته ورته نه لګي، دا کوم ځای وکنه. خلکو ویسې ګډ وډ خوب دی لیدلی. نو په درېیمه شپې بیا خوب ولید. نو بیا ورته د الله را طرف نه حکم کېږي چې دا کوی د فرشتې په ذریعه چې دا کوی دی وکنوه. نو دی ورته په خوب کې وایي چې زه کوم ځای وکنم، ما ته ځای وښایه. نو دوه بوتان یې ورته یاد کړل، وی د دوه بوتانو په منځ کې یو ځای دی، او وایي چې کوم ځای قارغه مخوکه سبا ښکته کړي نو دقه ځای دی. نو دی زر راغی او یو زوی و حارس هغه ځان سره راوست، ای بچی راشه اندازه لګوه چې قارغه به کوم ځای ټونګوی. نو د هغې دواړو بوتانو په منځ کې قارغه ټونګه وواله، او قارغه د بره نه راغی او کېناست او ټونګې وواله او بیا والوت. به دې زر لاړل هغه ځای کې نښه واچوله. دی عبدالمطلب او دې زوی حارس کودی شروع کړه. د مکې خلکو مخالفت وکړه، وی نه نه دا بیت الله خو د ټولو د شریکې ځای دی او ته څنګه دلته کودی کې، او مونږ ته جومات خرابې، دا خو زمونږ د مانځه او د عبادت ځای دی. دوی ګوره ما ته خوب کې 3 ځله ویلې شوي دي، وی نه ستا خوب له څه دلیل نشته. ده به خوب راته راځی خور دی، زما یقین دی چې دا ځای دغه د زمزم دی او دا خلق ما ته تاوان رسی. نو خدای چې ما ته څوک هم د عبادت په دې لار کې تاوان رسی، نو خدای تی په مرضونو اخته کړي. دا خوب ویلې، هغه دعا خلق واورېده او اعلان یې مو که ما د خدای نه سوال کړی دی چې څوک هم دا رواني ما ته کوي، نو خدای به پې مرض او بیماري راولي. نو بیا خلق منې شو. نو دی او زوی دی خو مدد ورسره چا نه کو. نو دی او زوی دی حارس لګیا دی کودی کوي. نو چې یو فوټ 2 کودی اعلان دی وکړله، نو پکې د بیت الله شریف هغه خزانې راووتې.
پیسیم پکی روته، سرم پکی روتل، سپینم پکی روتل، او داغی زمانی چی کم جواهرات کانیو ام پکی روتل. اخو با دا پیسو روپے نوی دا دی کاغذونو ڈبلی روپے بوی چی نور ایکو دی کولا نور سیزونم پکی روتل. بس خوشحال شو چی خلقو قتل خلقم پویشو چی واقعی اگا زمزم خدا ٹک تی دی سڑی سر خواسی منگ ظلم کو بیا و تخلقی منگ دا سر مدد کوئی نو تو ما سر مدد نکوی موس پری دے نو چی لگ لان دے لار آلان کی مکہ کی اوبکم دی او چی اوبپا کی پدی نن سبا پا مشینانو روی او روباسی ما نو 300 پوٹا کی لان دی اوبدی اغم ترخی اوبدی نو چی او سو پوٹے نور او کاناو نو خشتخ کلی اوبپا کی روتے نو چی لگی نورم او کاناو نو چی نو نورم جو شوا او چی بیو چاتے کلی ویس کلی نو آغا خواگی علا مزیدار زمزم اوبا نو دا زمزم دا کوی دا کنستلو توفیق پروردگار دا رسول اللہ مبارک نکل عبدالمطلب لورک دا لوی کار خیر خدای دا دنا واغشتا یعنی پاربو کی خونور دا دنیا خلق مالدارانم پکی دینا دا علاوو او اخیارانم پکیو او دا قومیت خاوندانم پکیو لیکن دا کار رب العالمین دا حضور پاک دا خاندان ناغشتا نو دا زمزم کوی او کنو خمد ادار او خشتا نو صفاو بروتی نو دا خلق و پزلکی را دا قیدت پیدا شو علکا واقعی دا خودیر پاک خاندان دے آشم سونا خسر پاکو او دی بیا سنگ پاک انسان دے و مبارک انسان دے او نن خوچی چالا سوک ڈوڑے ورکینو اسی مسلمین چی کم سڑی چالا سشی ورکی دا خلق و سرمین نو دب امدا چلکاو حاجانو لبے ڈوڑے ورکولا مسافرو لبے ڈوڑے ورکولا او اوبے والا را پیدا کرے او بخب نن سبا لوی نعمت دے لوی نعمت دا اوبون بلکم دے لوی سیز دے اوبا چینی سبکے دا دا غرونو دا منگ دا وطن خلق دا ڈنڈو نو بس کی باران چوشو ناغا پا یو جوول کی راجہ مشیبی یو لوی ہاؤس کے ناغی کی سپین متیادی کی او خرم پکی کئی او مجبوری دا دا سمسوکے پکیو دا چنجی پکیوی او بیا پا منگو کی تی اوبا چای او اغا اوبو باندے کپڑا چولی چای چنجی پکی لاندے نزی دا غریبانانو دا غدسکو بل انتظام نہیں دا قصد مکی دا خلقو دا اوبو انتظام نو خشتخ کل مدیدار زمزم اوبا او دا زمزم اوبا سونا برکتی و قیمتی اوبا دی دا ردی دا برکت نا خدای را پیدا کلی نو باس قبضم پی دا دیو لگی دا حضور پاک دا خاندان دا عبدالمطلب ویو بزمونگ دی خرسو بینا مفتو کیس کے خو انتظام بزمونگ دی بورقب والا زاخلم رسیب والا زاخلم دا روخکو بندوبس پی زمونگ دی تاسو با گوتے نوارونے گیر چا پیرے تی سبیلونا جوڑ کل او دا اولاد بلگیو دا عبدالمطلب او اوبا بیرستلے او اغا بے پا سبیلونو کیا چولے و خلقو با کورون تمونے رو پخکل بمسکلے نو دے سرے دا خلقو پا نظر کی نور میزت زیاد شد خدای والا سوالے کرے و خدای تا ای پروردگار مالا گن زامن راکی نو دا مختلف خزو نخزی گنے بی لس زامن والا خدای پاک ورد یو زوی دقا و دقا حارس بلزوی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بلزوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ او بلزوی دا نبی علیہ السلام مبارک محترم والد عبداللہ دے بلزوی ابو لہبو بلزوی ابو طالب دے او سنور گن زامنو لس بچیے پورا شو دے اون منختا کڑے وقت اللہ وی کمال دے لس زامن راکل لس نو یو با پاکستا پا نو ملالو دا غا زمانه کی یو رواجون اس خو مننا اللہ لوم با نو چه لسم زوی پیدا شو نو زشپی خوب لید خوب کی وطا سوک حکم کئی چه نظر دی پورا کا نظر پورا کا اوفی بے نظری نظر پورا کا نو دی خوب پوی شو و چه سار پاسی دیو گڑے لال کو خیرات دی پا دوی مشبا بی خوب لید بے نظر دی پورا کا منختا نو چه پاسید نو غوی لالکلا او غی خیرات رو پٹولو خلقوی گو خواو خورا نو پدری مش پہ بیا خوب بولید کہ نظر دی پورا کا نو یو او خیرا وستا غی لال کو پا خلقوی خورا نو پسلورا مش پہ بیا خوب بولید کہ نظر دی پورا کا نو خلقو تیوی چید سوکم دے سر سوکم نو یہ تاسا منختا کرے
وی ما دا کړی و چې زه به په دې خپلو بچو کې یو لالم چې لس خدای راکړي، نو په اوښانو نه خلاصېږو په دا چل کې. وی کم یو پکې لال کم، لس واړه بچي ځان ته کېنو. فیصله په دې شوې قرآن دازي به پکې وکړو. نو چې قرآن دازي پکې وکړه نو قره د نبی علیہ السلام د محترم والد د عبدالله په سر راوخت. نو د خویندې وې هغوی چغې جوړې کړې وې، نه دی بنا لاله ځکه دی دقه یو کسو، نور به دوه د یو مورو، دی د مور نه یو کسو، دی بنا لاله. نو عبدالله هم ډېر بهادر، خویندو ته نه بچې دا خو د ما دپاره ډېر لوی عزت دی چې د خدای په نوم زه حلال شم، زه غاړه بسته. عبدالله ډېر خشته او ښکلی، تر دې هدف پورې بعضې علما لیکي دومره خشته او ښکلی چې 200 جینکې په مکه مکرمه کې په د مینې وې. یو وی زه به ورسره نکاح کوم، بل وی زه به ورسره نکاح کوم، بل وی زه به ورسره نکاح کوم. 200 جینکې په عاشقانې وې، دومره خوبصورت او خشته ښکلی چې خدای د پیغمبر علیه السلام د پلاروالی دپاره منتخب کړي، نو ښکلی به ولې نه خشته او مزیدار. نو د مکې خلکو هم چغې جوړې کړې او هجوم یې جوړ کړه، وی نه دا هلک پناه لالی ښکلی انسان سره او چې شریف انساني، نو د خلکو مینه او محبت می د مکې د خلکو سره بې انتها مینه وه. نو ده مشوره وکړه چې زه څه وکړم. نو یو هوښیار سړی و مغیرې نوم، هغه راغی او د عبدالمطلب ته ووی وی زه راته یو چل ښیم، وی داسې وکړه چې په دې مکه کې یو کاهنه ده، د پخوانو کتابونو عالمه ده، هغې سره مشوره وکړه. نو دې لار عبدالمطلب هغې سره مشوره وکړه. نو هغې ته تپوس وکړو، وی تاسو کې دیت څومره دی چې څوک په خطا سړی مړ کي او د هغې دیت ورکوي؟ وی 10 اوښان. وی داسې وکړه چې ته یو چل وکړه، 10 اوښان راوله، نو په دې زوی دی او په هغه باندې قراندازي واچوه. نو که قراندازي په 10 اوښان راوخته نه به حلال کې، اکه په زوی دی راوخته نو نورو سره 10 زیاته وه، دا چل کوه. نو اخره کې به دې مسله حل شي. دوی دا خو اسانه خبره، مالدار خو ډېرو، 10 اوښان یې راوستل، دنیا تماشې لراله، ټول خلک تماشې ته ولاړ. نو 10 اوښان یې یو خوا سملوړ او د عبدالله بل ځای کېنو او قراندازي پې وویشته. نو د عبدالله په سر راوخته، خو بچ. نو بیا اوښان شل کړل، نو بیا قراندازي وویشته، بیا د عبدالله په سر راوخته. نو بیا اوښان 13 کړل، نو بیا قراندازي وویشته، بیا د عبدالله په سر راوخته. نو 10 زیاتول اوښان یې 100 ته ورسول. 100 اوښان د دنیا تماشې ته د مکې خلک او د بانډو راغلي دي، ولاړ دي چې څه به کېږي. یو خوا 100 اوښان، بل خوا د حضور پاک باب والد محترم عبدالله. نو چې په دې 100 اوښانو کې او په دې قراندازي وخته وواله، نو په اوښانو راوخته. نو خلکو شور جوړ کړ او د خوشحالۍ نه ډېرو خلکو پکې وجړل، د خوشحالۍ نه او ډېره زیاته خوشحالي شو چې شکر دی عبدالله بچ شو. هغه 100 اوښان د ټوله لال کړل او 100 واړه اوښان یې د مکې په خلکو او د بانډو په خلکو خوړل. تاسو اندازه ولګئ چې 100 اوښان به څونه جوړېږي. نن سبا خلک په واده کې چې څوک 2 میخ حلالي کړي نو ټوله دنیا صفت کوي، او چې 100 اوښان حلالي کړي د هغې نه به څومره څیزونه جوړېږي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو، حضرت معاویه رضی اللہ عنہ رضی حدیث راوی دی. نو یو باندیسی راغی، نو باندیسیان خو به د آدابو نه پوره خبر نو حضور پاک له آواز ورکاو، یا ابن الذبیحین، اے د دوو علال شو زویا. نو رسول الله مبارک او خندل، مسکی شو، په دې خبره خوشاله شو. نو حضرت معاویه رضی الله عنه دې تپوس کوي، وی دا الله رسول دا تا ته ابن الذبیحین چې دو یو ته خوشاله شوي، د دې څه مطلب؟ وی او زه د هغې 2 کسانو زویم، نو سیم چې کوم د خدای په نوم حلالېدو ته تیار شوي. یو نیکه مې حضرت اسماعیل علیه السلام، هغه هم د حلالېدو ته تیار او تړلی شوی او خدای بچ کو د هغه په عوض کې ګډه لال شو. او بل زما پلار عبدالله، هغه هم حلالېدو ته تیار شوی او 100 اوښان د هغه په بچ کېدلو کې ذبح شو
او خدای پاک هغه ورسره بچ کړ. نو په دې به نبي علیه السلام خوشحالېده او فخر به یې کو. لویه خبره ده. بچ شو دی. دا د عبدالمطلب یو غمو او لال ختم شو. دې زمانه کې د رسول الله مبارک د راتلو نه مخکې یو بله غټه پیښه وشوه. هغه پیښه دا وه چې په یمن کې یو ګورنر و نوم یې ابرهه و، د یمن والی و ګورنر، او دی د هرقل لاندې و، بلکې د حبشې د بادشاه لاندې و. د حبشې، هرقل خو د روم باچا د حبشې د بادشاه لاندې. نو دوی دا فیصله وکړه چې د بیت الله مقابله کې موږ یو بل کور جوړو. نو په یمن کې یو بل کور جوړ کړ او هغې له کعبه نوم کېښود او خلقو ته یې وی هغه مکې ته مه ځئ، هغې کعبې ته دلته راځئ، دلته عبادت کوئ. دې کې خو ډېر لویې زرې مبادله کېږي او بلا پیسې را جمع کېږي. اوس مکې ته چې خلک دي د مکې د خلکو څیزونه خرڅېږي، د هغوی تجارتونه کېږي، د هغوی کورونه خلک په کرۍ باندې نیسي، بلا پیسه خلک دلته نه یوسي او په مکه کې یې پرېږدي. نو دا لویه فایده ده. نو هغه وی چې دا به بازارونه لګي مونږ ته به فایده وي، نو بس هلته کور جوړ که بیت الله. مونږ زه ورته بیت الله مونږ ته هسې تعبیر کوو، کعبه به یې ورته وی دا دلته کې جوړوم د مکې په مقابله کې او خلکو ته دلته راځي عبادت، له حج عمرې دلته راځي. هغه جناب چې هغه شی یې جوړ کړ نو په عربو بده ولګېدل چې ښه زمونږ د کعبې مقابله کې د کعبه جوړه کړه. نو دې نه یو څو کسان لاړل، نو هغوی ورننوتل د شپې او په کعبه کې ورته لوی اودس ماتې وکړه. چې لوی اودس ماتې وکړه او بلکې خوا کې بیا دوی پاتې کېدل یو قافله د عربو، نو هغوی هلته کې اور بلو، نو هغوی نه شغله لاړه هغه کعبې له د هغوی، نو هغه هم پې وسودېده. هغه ابرهه ګورنر غوسه شو، وی ښه دې عربو زمونږ کعبه وسوځوله، اله به ډوډۍ خورم، اله به صبرېږم چې تر څو مې ردي کعبه نیروانه کړي. لوی لښکر یې را روان کړ، د اتیانو لښکر، 12 اتیانو، څوک زیات هم یادوي. دا لښکر یې را روان کړ او ډېر لوی دنیا ځان سره را روانه کړه او د بیت الله د روانولو په غرض را روان شو. خلق چې په پلاره به دا لښکر لیده نو دی خو جوش کې مو، نو عرب یریدل. نو د طائف په علاقه راغی، نو طائف خلقو ته وی ما ته د مکې لاره ښایه، کم ځای د عربو بیت الله شابه ښایه راته. نو هغوی ورته ځان پټ کو. یو سړی ابو رغال په بخاري شریف کې یو اشاره موله راځي، هغې ورته وښوی صیب د ابو رغال به راسره لاړ شي. هغه تیار شو، زه راته لاره ښیم. نو چې هغه څنګه راوړید ابو رغال، نو هغه په لاره کې خدای مردار کړ، د یو ناګهاني کاڼی پرې راغی مردار شو. بخاري کې راځي اوس هم د عربو دا رواج دی چې په هغه لاره څوک ځي نو په قبر باندې کاڼي وړي. نو دوی چې رالل په ډېر جوش کې را روان دي، د طائف نه راکوز شو. نو دی ابرهه اعلان وکړ، وی د عربو د مکې د خلکو چې څومره ګډې چیلې څاروي وینې نو هغه رانیسئ، ابه زمونږ غنیمتي، او که کم غلام او مرئي په ګوتو درغې نو هم رانیسئ، ابه زمونږ غلام او مرئي. نو لومبي اوښان چې په ګوتو ورل 200 اوښان، دا د نبي علیه السلام د تره د عبدالمطلب په ګوتو ورل، هغې قبضه کړه. دلته عبدالمطلب خو مشر د مکې د خلکو، نو دوی ټول دته راغون شو. ورته وی باباجي څوک و؟ دا خو لوی لښکر را روان او ستا 200 اوښان هم خبر شو، غلام ترې وتښتېد، بیا 200 اوښان دې ونیول او د نورو خلکو چې څه په ګوتو ورځي نیسي او اتیان دي او لوی لښکر او ځان سره بلا سامان د بیت الله د نړولو را روان کړی. عبدالمطلب ډېر هوښیار و، هغه وی داسې کار دی چې زه ورځم او زه د سره ملاقات کوم، بیا به خبرې کوم. نو عبدالمطلب نیغ ورغی، چې ورغی دله خو خدای یو وجاهت ورکړ، مخوریزو خشته و ښکلی. نو ابرهه دغه ځای کې اوس په خپل تخت ناست دی، یو ځای کې قیام کوي، دمه کوي. چې دی عبدالمطلب ته وکتل نو د هغه په زړه کې عظمت پیدا شو. خو دا مبارک بابا، دا ښکلی خشته وجود او دا خشته مخ او دا خشته شکل، دا لا څوک دی؟ نو چې ورنږدې شو
خلق ورته وی صاحب دا د عربو مشر دی. اوهو دله خو زه متاثر شوم. نو دا ابرهه بدماش ولوی گورنرو او د خپل تخت نه راکوز شو او د ته سر ښکته کو ستړي مشي وسره او ځان سره اوچت که خپل تخت ته. وی بابا څنګه راغلی؟ وی زما 200 خان تا نیولي دی هغې پسې راغلی. اوهو ابرهه ورته بابا هوښیار نه، ما خو یې ته ډېر زیات هوښیار یې، ما خو چې تورې دي پړک کې مې ستا ډېر لوی قدر پیدا شو او ما فیصله وکړه که ته ما ته وایې چې دا بیت الله مروانه وه نو زه به ستا دا خبره منم واپس به ځم. نو د خدای د کور د بیت الله یعنې د خپل بیت الله د کعبې غږ نه کوي اوښان غواړي؟ دا خو ته ساده نه او ته څه وایي؟ وایي زه د اوښانو مالک یم او الله د بیت الله مالک دی. ما له خپل اوښان راکړه زه د هغې مالک یم او د بیت الله مالک الله دی د کعبې. اپیش او کار یې پیش ګیروانه یې وله او کار څه ورسره کې اوښان یې وله ورکړل. چې راغی خلکو ته یې ویې داسې مهرباني وکړه ډېر لوی لښکر دی او طاقت یې نشی لرلی، مکه ورته خالي کې او خپل سامانونه بار وباسئ. دوی به راشي بیت الله بروان کې موږ بیا جوړ هېڅ خبره نه دی جنګ ورسره نه شو کولی. او یې امکان دی د الله نه امید لرم چې خدای پاک د بیت الله حفاظت وکړي. خو خیر مکه خالي کې د مکې خلک بار ووتل، نورو قبیلو ته او بانډو ته لاړل او مکې ورته خالي کړه. او دا ابرهه چې د لښکر سره را روانو چې کوم مشر اتیو د هغه نوم محمود و محمود دی څاروو له به هم نومونه ایښودل لکه اوس چې خلک چرګانو او سپو له نومونه ایږدي. هغه اتي چې څنګه راغی نو هغه مخکې نه ته کېناست نو دی وهه نه ته نو چې بیا اوچت که مخ یې وله داسې کړ هلته روان شو. چې بیا یې وله دی بیت الله ته مخکې بیا نه راته چې بیا چې بل طرف ته به یې وله مخ کوه خوابته او دې خوا به نه راته. رب العالمین د جدید د دریاب د طرف نه د توتکرو په شانتې بابیل واړه مارغان نه اوچت کړل. هر یو سره 3 کاڼ یو په مخوکه کې یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې او بره رالل او حمله وکړه د ابرهه په لښکر او یو کاڼ به یې راویشته او د انسان په دا سر کې به ننوتېده او په خېټه کې به یې ته او لاندې به ترې پرېوتېده. ټول مردار شو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. په قطقانو یې ویشتل. سجیل دا قطقانو چې ورته موږ وایو د ده ګوټونه یې د دې قطقانو که نه نو دا پوره بنده خوږی. نو پوره د هغه ځای نه یې پې ډرون حملې وکړې او په یو توتکري به 3 ډرون حملې کولې او 3 کسان به مردارول. نو چې دی به سورو دی به مردار شو او لاندې نه به څاروي مردار شو. ټول خدای پاک مردار کړل او دی بچ شو پکې د ابرهه دیو تښتېده. د سره الله څه وکړل دی داسې شو چې په د خدای پاک ننکې دانې راوختې نو په نیمه لاره کې د څاروي نه پرېوت کوز شو او داسې سپېره شو چې اندامونه ټوټې ټوټې یو بل نه جدا شو. داسې مرګ باندې خدای مردار کړ. دا د نبی علیہ السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا واقع پیښه شوې ده. څوک 55 دن یادوي، څوک 51 دن یادوي او څوک 50 دن یادوي. دا 19مه دغه و د سفر د محرم و 19مه د محرم چې دا لښکر الله هلاک. نو 19مه کې 14 ورځې دغه میاشت کې دي او ورپسې یو میاشت بله د چا ده د سفر یو میاشت دا د محرم 19مه وه د سفر او بیا ورپسې ربیع الاول دی. نو څوک د سفر میاشت یو کم دېرش حسابوي نو 8 ربیع الاول د نبی علیہ السلام د پیدایش مبارک ورځ یادوي او څوک د سفر یو 13مه یادوي نو د پیدایش ورځ 9 د ربیع الاول یادوي. نو دا د اصحاب الفیل د اتیانو لښکر چې الله هلاک کړ هغه ځای ته وادي محصر وایي. دا د مزدلفه او د مینا په منځ کې یو ځای دی. نبی علیہ السلام فرمایي که نه وایي چې تاسو حج په دې لاره ځئ نو دغه ځای کې تیز ځئ ودرېږئ مه نو هغه ځای کې اوس هم چې حاجیان راځي لږ غوندې ځای دی نو هلته کې لږ په تلواره د هغه ځای نه تېرېږي. او یو صحابي وي ما حضور پاک ولیده چې په دغه علاقه تېرېده وایي سر مبارک یې ښکته کو په تیزۍ ته لاړ.
دا د حضور پاک د پیدائش مبارک نمخ کے بعضی واقعات میں دیتا ہوئے نور انشاءاللہ کس دی متعلق سے غٹ غٹ واقعات ہی اغبرت انشاءاللہ اند جمعہ کی ہوئے ربیع الاول د حضور پاک د ولادت او د پیدائش میاشتا نو دې کې به مونږ څه کوو مونږ باغ کارونه کوو چې مونږ ته صحابو څه کړي دي او یا نبی علیہ السلام مبارک مونږ ته څه ویلي دي د ځان او پکې قصې پسې نه کوو دې کې مونږ به دا یو خو د حضور پاک په پیدائش د خوشحالی اظهار کول دا خو د مسلمان د مسلمانۍ نښه دې کې خو نو څه شک او شبهه نشته ښه دا ده چې تاسو صدقه وکئ او ثواب نبی علیہ السلام ته وبخئ درود شریف زیات ووایئ او تلاوت وکئ دام د میاشتې سره تخصیص نه لري هره میاشت کې تاسو دا کارونه کولی شئ خو د دې میاشتې یو مناسبت خو شته درود شریف پکې ډېر ووایئ تلاوت پکې کوئ نفلونه کوئ صدقې کوئ او د هغې ثواب نبی علیہ السلام ته بخئ او خپلو بچو ته د پیغمبر علیہ السلام اخلاق بیانوئ سکول استادانو له پکار دي او د سکول مشرانو له پکار دي چې خپلو ماشومانو ته د سیرت پروګرامونه وکړي او د وړو ته په کلاسونو کې او په سکولونو کې او په کالجونو کې د نبی علیہ السلام مبارک اخلاق وښیي چې داسې اخلاق او داسې د هغوی کردار او داسې عقیده وه داسې اعمالو چې خلک د نبی علیہ السلام په نقش قدم باندې روان شي د خپل ښکلي پیغمبر دا حالاتو نه ځان خبرول پکار دي زمونږ دا تعلیم یافته طبقه خلک ور ډېر ناخبره دي دا انپړ لا بیا هم ګزاره کي د جمعې په بیان کې د ملا صاحب نه واوري یا په جنازه کې د ملا صاحب نه واوري لیکن دا کم تعلیم یافته طبقه هغه خو د بل نه اورېدل لوی خو زه به بل نه اوس تپوس کوم یا بل ته به کښېنم بعضې پکې مونځ هم نه راځي تقریر هم نه راځي نو هغې ناخبره پاتې ما یو خپله حضرت زمونږ شیخ شهید مولانا حسن جان رحمه الله هغه په خپله دا واقع بیانولو مدینه منوره کې یو وکیلو د دې ازارې د علاقې وي ما سره کېناسته نو ما نه تپوس وکړو د کوم ځای مې چې در 400 دلته څه کې مې په دې جامعه کې سبق ویل وی ما ته چې خلک سپومې ته وختل او تاسو هغه زاړه یادوي وی ما ته چې کاکاجي هغه سپومې مې تا ته پرېږده هغې ته ته خېجه زه د خپل پیغمبر زړو پسې راغلی وی بیا ما ته وایي چې برخوردار یو تپوس ته کوم چې دا نبی علیہ السلام د اکبر باچا زمانه کې تیر شوی د قال او بار اطلاع وکیل موږ ته دا ورته پته چې اکبر کله تیر شوی د نبی علیہ السلام او وی چې د لاهور په د بی جرنالیزم په پرچه کې بیانر به غالبا ای کې یو سوال راغلی او الکانو چې هغه سټوډنټانو سوال حل کړی نو بیا اخباراتو په تبصرې کړې وي اب اوټ شوي و بیا چې ته غالبا چې نبی علیہ السلام باندې یو نوټ ولیکې نو چا پکې دا لیکلي چې په کشمیر کې پیدا شو چا پکې دا لیکلي چې په مکه مکرمه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شو او بیا لال آکسفورډ یونیورسټۍ نه اعلی تعلیم حاصل کړ چا وی په مکه مکرمه کې یو زمینداره کورنۍ کې پیدا الله د خپل پیغمبر هغه پیغمبر چې زمونږ دا مسلمانی دا هغه د برکت نه ده زمونږ دا ګیرې او زمونږ دا منځ او زمونږ دا روجه او زکات او دا هدایت دا د هغې مبارک د برکت نه دي داسې ده که نه ده او مونږ د هغه د صفات امید هم ساتو او د هغه د تاریخ نه یو خبر چې مونږ مل قوم هغه دی چې د خپلو مشرانو تاریخ شاته وغورځوي جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ محفوظ پرېږدي نو د خپلو دینی مشرانو او روحانی مشرانو تاریخ جمدې ساتل پکار دعا وکړئ رب العالمین موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړو الہ العالمین د هغې اتباع زموږ نصیبه کړي د هغې د سنتو تابعداري زموږ نصیبه کړي او خدایه محض په قصو نه چې مخکې د هغې واقعات بیانو نه د هغې واقعاتو چې کوم مقاصد دي خدای هغه مقاصد ته موږ ته نصیب وګرځونه کړي پروردګاره څومره مسلمانان چې بیماران دي کورونو کې یا هسپتالونو کې ته وله شفا ورکړي خدای چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله بعضې دوستان هغې په ټینشنونو پریشانو کې مبتلا دي خدای هغه ټینشنونو پریشانۍ ورته په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي
ما دوستان وفات شوي دي دیار خان جی سے وفات شوی هغه ته هم دوی چې الله وبخي او زمونږ یو بل مرګري دی د دې کارخان پیښور بورډ نه کله کله راځي اسد الله مولوي صاحب د هغه نیکه وفات شوی الله دې مغفرت نصیب کړي دعای غوښتې او په خپله ما ته وګورئ او زمونږ نه دلته کې خټ کې دغه ادریس والد صاحب مختار لالا وفات شوی فقیر ګل غزګي وفات شوی خدای دې ټول وبخي ته ټولو د الله مغفرت نصیب کړي او مردگان خدای ټول وبخي او زمونږ د هدایت زندگی نصیب کړي او زمونږ د جمعات کې همدا چې کوم کار پاتې دی دعا وکړئ لغوندې بعضې کار او تاسو ما مخکې ویلي وو چې مونږ پکې له قرضدارې هم یو نو که څوک مهرباني کوي پکې لږ تعاون هم وکړئ د سیمټو مونږ ته ضرورت دی اوس د پلستر دپاره پوره سیمټو ضرورت دی نو دعا وکړئ چې دا کار هم په خیر تکمیل ته ورسوئ او چا چې پکې تعاون کړی دی د مال یا د بدن الله غي لاجرونه ورکړي اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله